د الیکشن لپاره تیاری خپل شروع کړی دی او د هغې بنیادي طور باندې نن آغاز چې دی هغه موږ د صوابۍ د ورکرز کنونشن نه وکړو. دې پسې اوس نور ضلعو کې به موږ خپل ورکرز کنونشنز کوو. موږ الیکشن به په خپل پلیټفارم نه کوو او دې کې به ګورو اتحادونه چې دی هغه قبل از وخت لا خبره ده خبرې څه لږې روانې هم دي څه دغه هم دي نو هغه به مخامخ راشي یو څو ورځو کې. په کې موږ بعض ضلعو کې سیټ ټو سیټ ایډجسټمنټس به کوو او بعض ضلع کې به اتحاد کېږي. داسې طریقې سره به دغه کوو خو برپور حصه به پکې اخلو او زما دا یقین دی چې موږ ته به ښه دغه ملاویږي توجه د خلکو ملاویږي. څو پورې چې د منشور دغه دی زموږ منشور تقریبا تیار دی. هفته لس ورځو کې به د هغې باقاعده اعلان به هم کوو خو بنیادي موږ د هغې کې څلور پنځه څیزونو باندې فوکس کړی دی. یو خو اصلاحات پای کې بیوروکراسي کې ریفارمز خبره ده جوډیشل ریفارمز خبره ده او سو سره موږ آئینی ریفارمز هم چې دی د هغې موږ دغه کوو. بیا دویم چې دی هغه معیشت باندې فوکس دی ځکه چې دې وخت کې ټولو کې اهم مسله د معاشي دغه ده نو هغې باندې به فوکس دغه کوو. بیا ورسره د غربت چې دی هغې باندې فوکس دغه دی او سره امپلایمنټ چې دی د هغې جنریشن باندې موږ دغه کوو. بیا خاص کر زموږ د صوبې چونکې دغه مسله ده د حقوقو د مرکز سره نو هغې باندې فوکس دی زموږ او سره زموږ دا کم د بجلی په مد کې او د ګیس په مد کې چې کوم مرکزي حکومت سره مسایل دي نو په هغې باندې موږ زیات فوکس دغه کړی دی. امپلایمنټ جنریشن چې دی هغې کې موږ دغه کوو لګیا وو او انشاءالله داسې یو جامع پلان موږ هغې کې دغه کړی دی چې هغې سره به خلکو ته روزګار به میلاویږي او ورسره د ارزانه بجلی چې دی د هغې دغه هم چې دی هغې پلان هم په هغې کې شته نو په یو څو ورځو کې به هغه فاینل شي او بیا موږ خلکو ته مخامخ کوو به او انشاءالله زما دا یقین دی چې هغې سره به موږ تقویت میلاویږي او خاص کر د پښتنو په سیمه کې به ډېر تقویت میلاویږي. تاسو د حقوقو حوالې سره خبره وکړه تاسو چې دا جامع پروګرام مخکې تللو اوس چې دی کم څنګه د بجلی رایټي خبره وکړه یا د سوي ګیس د رایټي خبره وکړه یا زموږ د حقوقو نور خبرې وکړې څنګه چې آفتاب خان شیرپا په خپل خبره کې دا وایي چې زموږ پنجاب چې هغه ډېر زیات په موږ باندې د درې واړو صوبو د پاسه ده دغه دی نو دغه اصلاحات په هم تاسو د ضمن کې راولئ چې زموږ د قومي اسمبلی سیټونه هم سیوا شي یا د پنجاب سره برابر شي او دا کم حقوق چې سره زموږ نښتې دي د سب علامه تاسو حقیقي ګورې بنیادي طور باندې خو کم چې آئین کې موږ ته حقوق ملو شوي دي اول خو هغه انشور کول دي چې هغه کم چې آئین کې موږ ته حقوق ملو شوي دي هغه دغه کو انشور کول دي او بیا خاص کر اتلسم ترمیم نه پسته چې کم دغه شو چې هغه نافذ هم شي. زموږ ملک کې مسلې دا دي چې په کاغذونو کې خصوصي ولیکل شي خو بیا هغه وعدې سرته نه رسول کېږي. موږ نن که تاسو ګورئ مختلف پارټۍ راځي څوک وایي لیول پلینګ فیلډ او دغه موږ د صوبې له لیول پلینګ فیلډ غواړو دغه بنیادي دغه دی او هغې کې موږ دا دغه کوو چې یو خو اتلسم ترمیم کې چې کوم دغه شو چې هغه دی صوبې ته ټول ملو شي انشور شي. بیا دویم دا چې کوم د مرجډ ایریا سره کمی وعدې شوي چې هغه هم یقیني شي او دریم بیا دغه چې دی دا دي چې زموږ چې کوم ریسورسز دي چې د هغې فرسټ استعمال چې دی هغه په زموږ صوبې کې شي بیا د هغې نه پسته د هغې فایدې نور دغه ته شي. زموږ که وګورئ نو موږ د خپل ضرورت نه زیات بجلی او ارزانه بجلی پیدا کوو موږ د خپل ضرورت نه زیات تیل پیدا کوو موږ د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کوو خو بدقسمتۍ نه د هغې فایده موږ ته نه رارسي د هغې فایده چې ده هغه نور خلک اوچتوي. دنیا کې چې کوم ځای کې انرژي وي هغه علاقو کې معیشت چې دی مضبوطیږي. زموږ هغه بدقسمتۍ یو چې انرژي را سره شته
او ارزان انرژي او زمونږ معیشت نه دغه کیږي د دې باندې فوکس کول دي چې هغه لوکل بیسډ موږ دغه کو بیا دې کې خاص کر موږ دا غواړو چې اګرو بیسډ انډستری چې دا چې هغه له موږ دغه ورکو ځکه زمونږ ټولو زیاتر زراعي معدن دغه سره تړلې زراعت سره تړلې دي چې دغه طرف ته توجه ورکړي شي منرالز بیسډ انډستری چې دا دغه باندې موږ توجه ورکو ټوریزم له دغه ورکو د سره ډېر امپلویمنت جنریشن کې دي شي او ډېر ای سره فرق راتلی شي زبردست ډیره مننه